په توبې سره الله جل شانه ډېر زیات خوشحالي الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه د یو مؤمن په توبه باندې د هغه سړي نه هم زیات خوشحاليږي چې کوم سړی په یو صحرا کې روان وي او د سره سورلۍ په دغه سورلۍ باندې د خوراک سکاک او دا یو ځای ته ورسي ډېر ستړی شي او دا د آرام دپاره لږ ویده شي چې کله دی د خوبه را بیدار شي او د ده د سورلۍ غایبه وي ورکه شوې وي دی په دې خپله سورلۍ پسې وګرځي په دې صحرا کې دی دا خپله سورلۍ بیا نه مومي نو دا ډېر ناامیده شي او تنده ورته هم لاحقه شي خو په صحرا کې اوبه دته نه میلاویږي نو دا ناامیده شي راشي او دا سوچ وکړي چې کوم ځای کې مې خوب کولو هلته ځمه او هغه ځای کې به ویده شم تر دې چې مرګ راله راشي نو د هلته لاړ شي او په خپل څنګل باندې سر کېږدي او ویده شي څه لږ وخت پس چې د خوبه سترګې را بیدارې شي را اوچتې شي او دی وګوري چې د سورلۍ په هغه ځای ولاړه په کوم ځای چې د مخکې تړلې وه او په هغې باندې د خوراک څښاک موجود وي نو دا انسان به په دغه وخت کې څومره خوشحالېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه د یو مؤمن په توبه باندې د دې نه هم زیات خوشحالېږي څومره چې دا سړی په سورلۍ او په دې توخه یعنی خوراک څښاک باندې خوشحاله شو نو موږ له پکار دی چې خپل رب په هر مقام کې په هر ځای کې خوشحاله او توبه په کثرت سره وباسو